بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله الانصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ويوشك ان الله ان يبعث عليكم عذابا منه فتدعونهم فلا يستجيب لكم. وبه قال حدثنا علي بن خضر قال حدثنا اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت حذیفہ ابن الیمان فرمائی کہ علیہ السلام او فرمائے: والذی نفسی بیدہ تأمرن بالمعروف لتنہون عن المنکر. خامخا امر بالمعروف ہو کے نہی عن المنکر ہو کے. اسامم پہ خوری حضور پاک لام امروڑی اس نون تاکید ثقیل امروڑی او جملہ فعلی امروڑی تی ہر آن کی تجددن دا کار کوئے. معروف ستوئی ما عرفا حسنه شرعا او منکر ستوئی ما انکر علیہ الشارع ما قبوحا چی قبیح آغا شرعا. بس دیکھ ارسر آلل. بعض خلق وی دا بادشاہ سر تخصیص داری. ٹھیک تا بادشاہ لا پکار دی چیو طائفہ دا امر بالمعروف نہی عن المنکر جوڑا کی ضرور ندی دا پارا یو محکمہ پکار دا دیلی یو وزارت پکار دا. خدا ما ویلیو چی دا یواز بادشاہ سر تعلق نلری. امر قول القائل لغیره افعل على سبیل استعلاء یا نهی قول القائل لغیره على سبیل استعلاء تفعل. دا پا ہر سکی لگی. دا ہر سڑی پا خپل کور کے امر بالمعروف پا نکے. دا لے استعلاء نشتا. امام لے استعلاء شتا. استاد دا خپل ماحول کے استعلاء شتا. مشرور دا پا خپل ماحول کے استعلاء شتا. خضل استعلاء شتا پا خپل ماحول کے پا خپلو بچو باندے. سڑی لے استعلاء شتا پا خپل بی بی پا خپل لونو. نو دا ہر سڑے کولشی پا خپل مراتب لری. او کدا سے نکی او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم او پا مانا دا الہ ان کا الہ ان کدا سے نی او یا او احد الامرین یا با اغا کوئے یا با دارازی یا با سکوئے اغا کوئے امر بالمعروف نہی نی او یا با دارازی چی قریب دا چی اللہ رولی کی پتاسو عزقابا منہو. گورا سنگ چی التا تاکید دلتم تاکید شو او منہو ضمیر منہو ضرورتم نو اقابا خواسد اللہ نی و دی منہو کے نورم تاکید شو. تاسو تدعون دعایدو اللہ تبچغی وہے سوالو لبکوے بیا با مقبلی گی نا. ولی چی کل بندوش لیگی بیا بند ننیغی گی بیا پا سیلاب کی بندونا جوڑول مشکلی نو بیا خدای پاک بستا دعانا قبلی. ولی سبب استانا متحقق ولی دا سے دکاوال. قانون دا شو چی کل ہم یو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیگی بس تخپل کار کوان باقی دا خلق و عمل دیکھ عمل کئی کہ نہ کئی نو اللہ با عذاب نرالی گی. کدا دے پریخو دا سے عذاب برازی چی اگا بطولو ربیا شاملی او یبعثون علی نیاتهم ذو سور پسیشا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري الاشعري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتل امامكم. او قیامت با قائم نشی اللہ چی ملبک امام خپل امام پیشواتا وی دا امام نے امام عامہ مراد حضرت عثمان شہید نکا حضرت علی شہید نکا دا استاسو امام دا امام عامہ دے دلتا کی خواب اب تاسو ملک خروج علی الامام باو کے او گورا دلتا کی سلطان بادشاہ ذکر نکا امام ہوئی. اگر انسان چی اغسطا مأموم وی تو پس اقتدا کے خسڑی وی نیک سڑی وی او پا حکم دا دے کے نورم اغشتے شو تجتلدو بیاسیافکم یو بل سر اختلاط پا تورو کے یو بل پس تورا ٹوپک مراتنا علات دا حرب یو بل وجن یو بل باندے غزارونا کوئے او وارث شی حتی تیارسا
دنیاکم شرارکم د دنیا وارثان ګنده خلک شي شریر ضد د خیار د دنیا نه مراد مال د دنیا وګوره نن د دنیا مال چا سره دی ټولو بربنډو سره بې دینو بې المازو سره یاره دنیا نه مراد د دنیا سلطنت او ریاست او وزارتونه دي او د دنیا مال و متاع دی هغه ټول هم دې ګنده خلکو سره دا لوی غم دی ولې امام چې دی دا د دې ټولو دپاره پیشوا دی دا ټول په ده راغونډ دي ټول په ده څه دي چې د ملک منتشر شو او مسلمان وحدت په دې ختمېږي او قوت یو بل وجنې او دا به کېږي داسې پیغمبر مبارک فرمایي چې ما دا سوال وکړو چې الله دې په قحط عامه مه هلاکه او دا قبوله شو خصب پې مه راوله مسخه مه راوله داسې مه کوه خو دا مې ووایي چې د یو بل کې وي نه دا به کېږي خامخا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضهم بأس بعض یو به یو تک او چې یو بل وجنې خو دلیل بوله ګوري که نه دلیل به سي وایي دا کافر دی بل وایي دا کافر دی یو بل به وجنې او زه اوس ورپسې شه هذا حديث حسن وبه قال حدثنا نهر علي قال حدثنا سفيان عن محمد بن شوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الجيش الذي يخصف بهم فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم لعل فيهم البكاء قال انهم يبعثون على نياتهم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا نو فرمایي چې سوی انه ذکر کې او لخر یخصف بهم ګوره ما ویلو چې لږ لږ خصب مسخه به راځي خو من حیث الامت به نه راځي او دا به هغه لښکري چې دا په بیت الله حمله کوي ام سلمه وایي وی لعل فیهم المکره بعضې سړی او بادشاه په زور لوستي د بیت الله د جنګ نیت پې نه وي انهم یبعثون علی نیاتهم خو عذاب چې راشي هغه بیا عامي بیا د ټولو دپاره وي هغې کې بیا دا نشابه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل صلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال يا فلان تركها ما هناك فقال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره اول هغه چې خطبه د مانځه نه مخکې که مروان دا اول دی نو دا به کتاب الجمعه کې راځي د عثمان هم مخکې کړې وه وا د عثمان د بلې وجې نه مخکې کړې وه خلک ډېر زیات شو مانځه له را رسېدلې ګران نو په دې نسبت هغه خطبه مخکې کړې چې مونځ د خلکو نه فوت نه شي او د مروان وجې جدا وه چې ده به خطبه وروسته وې د اختر یادو نو بیا به ورته خلک نه کېناستېدل نو د مخکې کړه یو سړي وي مروان ته او د اعتراض یې په عثمان نه وکړې ځکه عثمان د سنت خلاف ورزي هغه څه ویلي هغه وی چې خلک مانځه له راوړل چې مونځ له بیا که مخکې مونځ کوم بیا خلک نه رارسېږي نو خطبه یې ورته مخکې کړه او بل په هغه اعتراض هم نه دی پکار علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدي او مروان د ګورنر و د معاویه صاحب زمانه کې د مدینې ظالم و د ګورنر نه پسې ظلمونه کړي ویا فلان خالفت السنه ویا فلان ترک ما هناک ختم شوي دي هغه چې دلته دي سنت ختم دي دلته سنت الاعتبار نه ورکو او بل ځای راځي وي ما ته خلک نه کیني ابو سعید وي اما هذا دا یو کس دی فقط قضا ما علیه د پوره که هغه چې په کوم حق او په ژبې منکر دفع کوته وي او د دفع مختلف طریقې دي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلینکر بیده ولا فلینکر پلاس انکار څه دی د هغې ډېر صورتونه دي ورشه او خلکو د لمټه ونیسه دا کار مه کوه دوه کسه جنګ کوي ورشه د مټې ونیسه داسې مه کوه یاد دا نه چې ټوپک راواله ویشتل کوه نه ګورې خطا نه شي دا بادشاه کار دی دا بادشاه د اعوانو کار دی غستانه ته د خپل پلار قاتل هم نشې وژلی دا خو بیا لوی فتنه فساد جوړ شي ته به دا مې د پلار قاتل نه وجنې به به قاتل نه بل څوک به قاتل یا ته به دا مې د پلار قاتل دی وجنه مې لاس به دې خطا شي بل به ور درنه ولګي هغو تا له لاس نه په مخامخ نه راځي
یا ته به د پلار قاتل دی ولم او در باندې مخکې شي تا به باجه کې بیا به څه کوې او قاضي خو ممکن یې هغه ټول ارڅ ته ګوري نه پس فیصله نو خلک سوال کوي یاره وایي انصاف دې زمانه کې قاضیان نه کوي موږ ځکه کوو نو انصاف والا پیدا کې که نه انصاف والا پسې کوشش وکړې که محنت وکړې چې نیکان خلک مشران شي که نه دې کې څه دي نو فلیونکر بیده دا لاس سره انکار یونکر یا یغیر فلیقتلهم نه دی راغلی او که طاقت د لاس نه لري فبلسانه فلیونکر پکې واپس کا په ژبه وایرول دا ګناه ده دا مه کوه دا ګناه ده مه کوه ومن لم یستطع که د ژبې طاقت هم نه فتنه درته جوړېږي فبقلبي فلیونکر بقلبه فلیغیر دا بعد خلک وي وړه کې د نفرت وکړي هلکه هلکه چې نفرت نی بیا خو ایمان ختم شو وړه کې چې د ګناه نفرت نی او ګناه د زړه نه خوښی بیا خو ایمان لاړ ختم شو نو فلیونکر بقلبه فلیغیر دا د نیت وکړي چې کله مې د ژبې او د لاس طاقت راغې دا به بدلو که د ژبې راغې په ژبه به ویم که د لاس راغې په لاس به ویم دا اضعف الایمان دی او که فلیونکر دا معنا کې لکه عام خلک چې کوي پړه کې د نفرت وکړي نو دا اضعف ایمان نه دی د ایمان نه دی اثر ځکه چې منکر خو عام دی بعضې وخت مکروه تنزیهي وي ټیک ده په زړه کې د هغې نه نفرت که اونه کې کافر کېږي نه خو بعضې وخت به حرام قطعي وي څنګه بړه کې نفرت نه کوي بعضې وخت به عمل د کفر و شرک وي نو د کفر و شرک نه چې نفرت پړه کې نه کوي رضا بالکفر خو کفر ده نه پوهېږې په خبره نو فلیونکر پکې واپس کا زه اوس ورپسې اشاره حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن الشامي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينه في البحر فاصاب بعضهم عليها ما اصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في البحر اسفلها يصطادون فيستقون الماء فيصبون على الذين في اعلاها یو روایت بعض خلک ذکر کوي په دې کې السلطان ذل الله فی الارض دا حدیث حسن دی دا په کتبو د حدیثو کې شته بعضې طریقې سندونه ضعیف دي خو په تعدد د طرقو سره درجې د حسن ته رسي او بعضې راویان مضبوط دي حافظه کې لږ غوندې خفت دی خو خیر د حسن د درجې دی السلطان ذل الله فی الارض نو هغې وایي چې مطلق بادشاه د خدای سوری دی نو د خدای د سوري مخالفت خو نه شي کولی ولې دلته کې اعتراض وکړه په بادشاه باندې دا هم نایب د بادشاه دی نایب د بادشاه په حکم د بادشاه کې په دې دې پوه کړم خو تا ته مخکې یو تمهید کېدم سورې زویل د زیزل موافق وي که نه که زیزل لرګې نیغي سورې به هم نیغي که زیزل کوږي سورې به سي کوږ به که زیزل دې خوا مایلې سورې به دې خوا مایلې که زیزل دې خوا مایل کې سورې به دې خوا مایل که زیزل ځان ښکته کړي نو ستا سر هغه سورې به هم ښکته راځي قانون دا دی چې سورې د چا مطابقي د زیزل داسې کېدی شي چې زیزل چې د چا سورې وي ادې نیغې او سورې دې کوږي وایي جواب راکړي نو دوه خبرې دلته بادشاه ته د خدای سورې ووایي نو د خدای سورې هغه بادشاه دی چې علی منهج نبوت یې ګوري سورې به د اصل سره سي موافق وي نو چې دی د خدای سورې دی نو د خدای د احکامو سره موافق وي د خدای ذات خو نشي کېدی دا خو معنا مجازي مونږ کوو د خدای د ذات سورې خو نه دی یعنې څه د خدای پوره تابع وي لکه څنګه چې سورې د زیزل تابع دی پوره تابع وي دا نه چې د خدای احکامات جدي او دی نور کارونه کوي نو سورې خو د زیزل مطابق نو دی به د الله پوره متبع د حق وي لکه خلفای راشدین شو عمر ابن عبدالعزیز شو دی به د هغې او یا بادشاهي علی منهاج النبوت شو نو دی بیا سورې په ځمکه دی او چې د خدای سورې نه شو د خدای متبع نه شو اتباع نه کوي نو دی د کوم ځای نه په مخلوق سورې شو دا سورې په مخلوق نه او سورې ورته په دې نسبت کوي چې دا سوري د چترۍ لاندې دا خلک محفوظ دي قر حرب نور اشیا باران ګلې د نورو غمونو نه د دې چت ته وجې موږ د ډېرو شیانو نه محفوظ یو نو بادشاه به د دوی حفاظت کوي څوک به حفاظت کوي نو دوه خبرې دې نه راوتې یو مطلق بادشاه ته مراد نه شو کوم بادشاه ته مراد شو چې هغه علی منهاج النبوت وي خلیفة رسول الله وي هغه ته مراد شو نیکان صالحان متبعین د حق وي نمبر او دویم څه
چې د خدای سوري شو نو ته به ځان په خپله اوس دفاع نه کوې، دی به دفاع کوي، کافرو نه به دی بچ کوي. ولې؟ علی منهاج نبوت دی، حقوق به دې تعالی پوره کوي، غم به دې ستا کوي. لکه چترۍ لاندې شي، بس کوټه جوړه ده، اوس ته صرف د کوټې لاندې شه، باقي بې غم اوسه، دا چت به دې بچ کوي، ګرمۍ نه، یخنۍ نه، باران نه، زول نه، طوفان نه، نورو شیانو نه. نو دغه رنګې د هر قسم دنیوي او اخروي عذابونو د هر څه نه به بیا خدای د دې بادشاه په ذریعه تا بچ کوي. بنیاد څه شی شو؟ بنیاد دا چې هغه بادشاه راوستل پکار دي چې هغه متبع د چا وي؟ د حق وي. نو بیا امت هم محفوظ، په هغې اعتراض هم بیا نشي کړی. چې کوم ځای کې راځي چې کلمت حق عند سلطان جائر افضل الجهاد دی، هغه مطلق سلطان نه دی، کم قیدې ورسره لګولې؟ جائر، ظالم، لکه مروان. نو غم زمونږ دا دی، مونږ وایو چېرې بس اعمالکم او امالکم، نارانجا چوې ښه بادشاه به راځي، بړې وهې ښه بادشاه به راځي، او مسواکونه مګې او ښه بادشاه به راځي. بس دا شو، پټکي وهې ښه بادشاه به راځي، منځونه کوې ښه بادشاه به راځي. هلکه اعمالکم د عمالکم سره چې کوم اعمال ذکر شو، نو کوم اعمال دی مراد دی؟ هغه اعمال چې د عمالو انتخاب کې کوم عمل دی. نو اوټ دلته ښځې له ورکې غټې سنډې میله، او اعمالکم عمالکم، اعمال صرف منځونه دي، د اعمال صرف په سترګو کې رانجه دي، د اعمال صرف بډې وال دي، د اعمال صرف دا دی چې په لاره ځي عرف بیرف دی چې پوخ نشي، دې ته اعمال وایي. دې ته اعمال دا ټیک ته نیک اعمال بعضې پکې دي، خو دا کم شي سره چې کم عمل مناسبي هغه عمل پکار دی. نو هغه عمل دلته وکړه چې کم عمل سره انتخاب د نیک بادشاه راځي، هغه عمل وکړه. نو ته تماشا کوه، ستا عمل ستا عاملان شو چې نیک بادشاه در باندې مسلط شو، نو سلطان ذل الله فی الارض بشي. بیا ته بېغمه اوسه، خوبونه کوه، بیا ته حفاظت مه کوه، بیا به ستا حفاظت بادشاه کوي. غل د نه بیا غلا نشي کولی. د بېغمه اوسه، هر چا نه چې سودا کې کوه، څوک به دوکه در سره نه کوي، څوک به ډاکه در سره نه غورځوي. ولې؟ هغه بادشاه به طایفه د آمرین بالمعروف ناهین عن المنکر مقرر کړي. ته بېغمه اوسه، دا به نه وایي چې روز دوکه را سره مه کوه، او که وکړه ورشه قاضي له چې سرمن ترې راوباسي، او ته به په خپله بیا لاسونو سره قتل و قتال به نه کوې. ولې؟ سورې دی هغه دی، هغه پیش او کار پیش. نو ښه بادشاه او ښه انسان د هغې انتخاب پکار. زموږ بعضې خلک په دې انتخاباتو کې حصه نه اخلي په دې وټ کې. ولې؟ یاره وي ځان په ګناه کې نه اچوم، وایي یو هم پکې ښه نشته. نه، دا تا ځان په ګناه کې واچو، ځان دې څه کې واچو؟ ګناه کې واچو. ولې په ګناه کې ځان واچو؟ ځکه چې تا ووټ دې بل له ورکړی وی دی نیک له، نو دې دم انتخاب به شوی و، نو ستا د نه اچولو نه فایده چا ته ورسېدل؟ ته خو ښه سړی که د ښه سړی، نو ستا د نه اچولو نه فایده چا ته ورسېدل؟ هغه چا ته و چې کوم ګندر، نو ته شامل شوې په دې. دا دې شوه لکه چې هغه له دې ووټ ورکړه. دوه قسمه ووټ دی، یو دا چې هغه ته ټاپه ولګې هغه ګنده ته، دویم دا چې نه ورکې، چې نه ورکې دې ښه ته فایده ونه رسېدله، دله دې ورنکړه چا ته فایده ورسېدله. یو خبره به درته صرف وکړم چې زموږ په پاکستان کې چې دا کم د بادشاه د انتخاب لاره ده چې موږ ورته وټونه وایو، دا زمانه ده، دا لاره ټیک نه ده. ولې ټیک نه ده؟ ځکه چې په دې کې د ښځې دا اوټ خو یو ګواهي ده، دا خو ته ګواهي ورکوې چې دا اهل دی، د اسمبلی ده تلو، او دا بل اهل نه دی، اهل له ورکړو، دا خو ګواهي ده. نو ګواهۍ کې سړی او ښځه برابر نه، رجل و امرأتان، دوه ښځې دی او سړي برابر دي. او زمونږ په دې نظام کې سړی او ښځه څه دي؟ برابر دي. یو خوا یو سړي له سلو علما ووټ ورکړه، نیکانو صالحانو محدثینو، بل خوا دی بل سړي له یو د پاسه سلو پلیتو ډمو ووټ ورکړه. څوک به ګټي؟ دا دویم به ګټي. د اسلامي طریقه نه، اسلامي طریقه کې دا
دا اکثریت شته خو د زیری د چا زیری د هر چا نه دلته خو د اجړه او د عام سړي د اجړه او د یو شیخ الحدیث سوټ برابر دی شریعت دا مني د یو بربنډې ښځې او د یو غټ مفتی اعظم اوټ برابر دی شریعت دا مني شرم نه مني لاره ټیک نه خو دې ته ګورې جمهوریت نه وایي ښه بعضې خلک دې اوټونو ته جمهوریت وایي نه ګورې خطا نه شي جمهوریت بیا هغې نظام ته وایي چې د دې په سبب کم حاصل شي دا جدا شي نو اوس ګوره تاسو زه پوه کړم چې هر کله لاره غلطه شوه نو ته وایې زما څه کوه چې وټه شو نو ما ته بله لاره نشته جومات ته یو لاره تلې ده هغه د چقړو ده او ساده او ګندره نو ته وایې زما کار سره چې جومات ته ځم نظم لاره خرابه ده دا ویلی شي نه بیا به څه کوې لاره ټیک نه ده مونږ دا نه وایو چې لاره ټیک ده لیکن ما ته بله لار نشته بل طریقه نشته نو که ته وایې زه په دې لاره نه ورځم عالمان وایي مبلغین وایي مفتیان وایي صالحین وایي چې دا لاره ټیک نه ده زه پې بلکل نه ورځم جومات به شړ شي څوک به پکې مونځ نه کوي چې دا لارې له دا نیکان عالمان طالبان نه ورځي ډېر خلک د الیکشن په ورځو کې دا نارې لګوي او تبلیغات ورکوي چې دا ټیک نه ده او دې کې حصه مه اخلی نو چې حصه دې وانه غېشته تا رښتیا ووایه څوک به مخې له راځي ټول ګنده به راځي نو ښه دې وکړه که بد دې وکړه نو چې ټول ګنده راشي نو نن دا قانون دی چې ښځه او سړی برابر دی نو سبا برباندې دا قانون کېږي چې نه ښځه به دوه وټی د هغې به دوه یې او ستا د سړي به یوي بیا به څه کوي بیا به څه کوي دا شوي دی دا پرویز مشرف یو قانون جوړ کړ تاسو پوهیږئ پرویز مشرف یو قانون جوړ کړ قانون څه دی مخصوص سیټونه پخوا دا مخصوص سیټونه نو دا پرویز مشرف جوړ کړ دا مخصوص نشست برای عورت دا پخوا به د اسمبلی هر ممبر په ووټ راته اوس ده پکې مخصوص نشستونه د ښځو جوړ کړل څه معنی مطلب دا دی چې د چا ممبران راشي نو مثلا شپږو ممبرو پسې په پنځو پسې یا په څلورو هر څه چې د هغې خپل تناسب وي دغه پارټي به یو ښځه غوره کوي مثلا د 12 ممبران جوړ شو نو 3 به مفتو کې د دې 3 ښځې ورکوي چې هغه ممبران شي مثال په 20 ممبران یې جوړ شو نو دې به 15 ښځې ورکوي 20 دغه شو مخصوص نشستونه ورته وایي دا هره پارټي چې وي پارټي که نه چې کوم وخت الیکشن اعلان وشي دوی یو فهرست جمع کړي د الیکشن کمیشنر سره 1 2 3 دا ښځو فهرست جمع کړي 1 2 3 4 5 هره پارټي جمع کوي د دې څه مطلب وي د دې دا که زما هغه سیټونه برابر شو کم ګټلې وي نو دې لیست نه به زما د ښځو انتخاب کړي نمبروار ترجیح به که څه که یوه ښځه مې کېده کسان کم نو دا لومبی وایي که 2 کېدې نو 1 او 2 وایي که 3 کېدې نو 1 2 3 وایي دغه ښځې مفتو کې د اسمبلی ممبرانو شي بغیر د وټونو ولې د دې په دې تناسب چې دا کم وګټلی شي اوس تاسو نه تپوس کوم که چېرته او په الیکشن کې خو هم ښځه ودرېدی شي که نه وایه که نه په الیکشن کې څه ودرېدی شي ښځه نو که ښځې ودرېدې او سړي م ودرېده او دا چې کوم د الیکشن باندې انتخاب کېږي ټولې ښځې منتخبې شوې سړو ټوله بیله مثال کېدي امکان خو لري که نه یار امکان خو لري که نه زما دلته صوبایي ممبره ښځه جوړه شوه بل ځای ښځه جوړه شوه بل ځای ښځه جوړه شوه امکان خو لري قومي اسمبلی کې ټولې ښځې جوړې شوې نو چې کم د الیکشن په ذریعه راغلي دي هم ښځې شوې هم مخصوص نشستونو والا څه دي هم ښځې شوې یو ممبر سړی نه شو ټولې ښځې اوس به څه کوې دا ګنده شی پاس کړی هلکه چې مخصوص نشستونه ښځو کې د سړو مو کې که د ښځو کوې دونه ښځې را باندې راسورې کړې نو د سړو مو کې که بعضې داسې خلک دي چې هغه په الیکشن کې حصه نه اخلي او ښه زیرې وي ابه راشي بعضې هغه انسان چې هغه په الیکشن کې فیل شي خلک یې نه خوښوي او ښه هوښیار او ښه قابل ابه میدان ته راشي نو لارې ما درته ووایي دا ولې
دا په دې وجه باندې چې زمونږ علما کرام دا تبلیغات کې دي اټونو کې سماله ماله 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 نو زمونږ خو سادهګان خلک شته که نه سادهګان اوږدو ګیرو واله چې نامه ته یې ګیره رسي عربي پلان کې ډېر ښه سړی دی څنګه ښه سړی دی وی ډېر اوږده ګیره ده مې زما په ګیره څخه هغه پورې وې ځان در زما په ګیره څخه هغه پورې وې ځان در ما له خدا پیدا نه چې نوړې ډوډۍ وکړي چې لاړ شم سره ډوډۍ وخورم نه پوه شئ په خبره نو اوږدو ګیرو والا دوکه شي او بعضې دوستان دوکه شي نو هغوی وي یاره پکې سناله چې تنالې څوک به راځي ټول به ګنده راځي دغه قانون به در باندې پاس کوي چې دا کم دی لکه بنګلادیش کې قانون ښځه سره واده کولی شي دا به سبا در باندې پاس کړي چې ښځه سره واده کولی شي سبا به دام در باندې پاس کړي چې سړی سره واده کولی شي بیا به څه کوې لواطت پرته جایز ته څه کولی شي دا خراب مولیان دي چې دا چغې وایي دې دپاره ښه طریقه دا ده چې د علماو د نیکانو خلکو انتخاب راشي په اکثریت باندې چې په اکثریت راشي په خپله به په دې نظام د وټونو کې تصحیح وکړي چې داسې پکار هسې خو تصحیح نه کوي بله طریقه شته دی نه نه بله لاره شته تاسو په خبره پوه شوئ که نه نو دا مولانا صاحب بعضې خامې شته په دې څه کې دی لکه په دې لاره کې دي په چا کې دی لکه په دې لاره کې دي چې په کومه لاره ورځئ نو د لارو نه خامې ایستل پکار دي نو هغه خامې په څو باسئ ابه هله کېږي چې نیکان خلک او عالمان خلک اکثریت کې راشي نو قانون خو اکثریت جوړوي اقلیت خو یې نشي جوړوي نو دی به ضروري پکې ماله د ګناه د ماله ایسه چې نالې خوار شي هلته ټول ګند راځي مصیبت راځي سبا به بل پاس کړي چې دا مدرسې بندې کړي سبا به در باندې قانون جوړ کړي بیا به ته څه کوې دا خبرې ګورې ضروري ده ما دا خبرې ذهن کې واچوه د وټونو ته نه ودرېږم دا مطلب مې نه دی چې زه تاسو ته چې ماله وټ راکړې په شلق کې غورځوم مړه موږ له دې نه غټه بادشاهي په خدای مې د قسم یې بلې چې دا د پیغمبر حدیث ورته ناست دې نه غټه بادشاهي موږ له بله نشته مخکې ده کوم ځای کې دی وایه نو دی به ضروري سلطان ګیرخریلې به وره ګیرخریلې او سګرټ بس کی مونځ به نه کوي او هغه به ځان له د کرې یو څو ټټوان مولیان ساتلي هغوی به یې سلطان ذل الله فی الارض دا د لاندې ژوند تېروه دا ستا سوری دا زما سوری دی دا سوټه دا ګر سوری خو د دویدل سره مناسبي مو دی خو مونځ هم نه کوي نو په دې دوه حدیثو مې نن پوه کړی السلطان ذل الله فی الارض او بل اعمالکم اعمالکم او په دې مې هم پوه کړی په دې حدیث د تغییر بالید څه په چا څنګه کومه طریقه به کې په بادشاه اعتراض کولی شي که نه دا مې همې نکتې راته بیان کړې مولانا لږ ورپسې شه کله داسې راشي چې دا دوه کسان دواړه اهلیت نه لري الیکشن ته ولاړ لکه دا ټیک نه دی وګوره دې چا ودروړې د کومې پارټۍ سره یې تعلق دی ځکه د خو خپل اختیار بیا نشته هلته کې به دې د پارټۍ د منشور کار کوي پارټي وګوره چې کومه که کله داسې وه چې ټول پکې د علماو پارټي نه وه دوه قسمه پارټۍ دي خو د علماو پکې نشته نو بیا سپي او خنزیر مقابله چاله به بیا منډې وو سپي له سپي غوښه به خوري د خنزیر به نه د خنزیر او د خر مقابله چې راشي د خر غوښه خوره او د خنزیر مه خو کوشش وکړه چې د دې نه ځان بار کوه ما دا یو نظام هم دی ځان مه بار کوه خو خلکو له لاول پارټۍ ته وګوره کنې بیا خو خلکو له خپل ووټ استعمال کړه زه اوس ورپسې شه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن هغه سړی قایم چې ولاړ د الله په احکاماتو ولاړ څه عمل پې کوي نګهباني کوي او د حدود نه الله احکامات مرادي احکاماتو ته حدود ولې وایي ځکه د حکم نه په بار نشي اړولی حد منع ته وي تا ته منع ده چې په دې به عمل کې دی نه په بار کښېنه او مدهن مداهنت په دې کې څه چې پروا نه ساتي هغه ګناهونه کوي کمثل په شان د صفت د هغې قوم دی چې قراندازي واچوله په یو کښتۍ په بحر کې کښتۍ وه فاصاب بعضو معناها یو وی د لاندې چت کې توی بل قراندازي واچوله نو بعضې بره چت ورسېد د بعضو لاندې ورسېد واصاب بعضهم اسفلها وکان الذین فی البحر په دریاب کې یعنې په دې کښتۍ کې په اسفل کې دي هغې بره خیږي ځان لیستقون الماء اوبه رالي د دریاب نه اوبه رالي پکې اوبه رالي خو بره خیږي په هغه نورو که نه
فیسبون نوبت وی قصدا نه خامخا چې سړی وبرالي په مرګرو توي په هغه خلکو چې فی اعلاها دي فقال الذين فی اعلانا موږ تاسو نه پرې تاسو بر راخېږئ موږ ته ضرر رسوئ بره راځئ او دا اوبه دریاب نه په بورقو راخلئ او موږ هم ټول لامده کړو هغه کسان چې په اسفل کې دي فانما ننقبها موږ به لاندې سورې وباسو تاسو مو نه پرېږدئ ولې اوبو ته خو زموږ ضرورت دی خامخا فنستقیم موږ ځان له اوبه راوباسو لاندې نه فإن اخذوک دې بره والا لاس ونیوه په دوی باندې اخذ په یاد وکړه او منع کړ چې نه نه ګورې سورې ونه باسئ خدای مو بې خو باسه اوس به ټول به کار پکې راځئ خیر دی لږ تکلیف به مونږ برداشت کړو نجو جمیعا او که پرېښوده چې مړه ستاسو چت دی پکې سورې نه چې لاس خو پکې وباسئ څه چل به کېږي لکه اریخو جمیعا دقه رنګې چې کوم مداهنت فی الدین دی او منکراتو باندې پروا نه ساتي خلک چې څه کوي به ما تاسو ته به روز ویلي که نه مداهنت به نه کوي که ته وایې د مړه خپل کار به کوي دا خلک ګناه کوي او کار څه کوي خپل قبر کې څه زما پسه نو بیا چې عذاب راځي په چا به راځي لکه نو قایم شه علی احکام الله په دې احکامو نه خپه مو بس عمل کوه او قیام دې ته وایي نګهباني وکړه چې نور خلکو ته ترغیب ورکړه دعوت ورکړه او مناسبت د فتنو سره دا دی چې دا نه کې فتنه ده شابه هذا حديث حسن صحيح باب أفضل الجهاد كالمجموعة عند سلطان جائر وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جهادة عن توطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عبد عند سلطان جائر قید پکې راغی شابه ولې افضل الجهاد لکه د اصلاح چې وشي د قول قوم ته فایده ده لکه د جهاد په ذریعه جوړ قوم ته فایده دور پسې شه وفي الباب عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عطيه لا محمد بن جحاده بمتفريت جحاده شابته باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في امته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا فحق ده امتك ها قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الارد رضي الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت صلاه لم تكن تصليها تاسو خو دې چته نه دی کړی ډېر اوږد مونځ دی وکوي اجل دا د رغبت او د رهبت مونځ څه مطلب یو خامد الله تعالی نعمتونه ولیدل ډېر رغبت مې پیدا شو نو رغبت وخت کې خلک حمدونه او ثناګانې وي تلاوت کې سجدې اوږدې کوي او د رغبت هم دی الله عذابونه مې پکې ولیدل ویریدم نو رهبت وخت کې خلک امانونه غواړي او استغفارونه کوي شابه دی اني سالت الله فيها ثلاثا فاعطني درې څیزونه مې وغوښتل په دې مانځه کې د مانځه په آخر کې دعا خلک کوي که نه کوي نو شابه دی فاعطاني اثنتين ومنعني واحده سالته را ورکول څه اجابني شابه ها سالت الله يهلك امتي بسنه فاعطاني بل ځای کې سنة عامة دی دې کې نشته چې داسې قحط راشي چې امت به نهایت الامت په هلاک شي داسې ځای په ځای به راځي خو داسې به نه ها وسالته ان لا يسلط عليهم عدو دا امت ته امت اجابت ورې مراد دی ښه امت دعوت نه ها فاعطانيها وسالته ان لا يهلك او دشمن من غیرهم بل ځای کې به راځي چې استیصال وکړي چې څه مطلب شو چې د بهر نه دشمن راشي او مسلمان ختم کړي بالکل داسې به نه کېږي ځای په ځای به مسلمان یو ځای ختمي بل ځای به خدای راوچتای من غیرهم یې ووایي چې یو بل به یو بل وجني فاعطانیها وسات والله یذیق بعضهم بعض بعض د دې نه منع کړم چې دا خو به کېږي ولې دوی چې څه ګناهونه کوي دنیا کې به الله څه ناڅه سزا خو ورکوي که نه بل د قیامت د نه خو یو نښه دا ده نو قیامت به هم راځي که نه ورپسې شه یذیق بعضهم بعض بعض دا نه چې یو بل وجل دي دا خو موږ عامه معنا کوو یو بل ته په لاس تکلیف په ژبه تکلیف په توره تکلیف د یو بل مال ته تکلیف د یو بل ښځې بچو ته تکلیف د یو بل ځمکو ته تکلیف دا ټول دي نن سبا یذیق بعضهم بعض تکلیف څوک یو بل وجني څوک د یو بل ښځه بچي وجني څوک د یو بل مال ته تکلیف رسوي ځمکې تی نیسي دکانونه تی نیسي دا ټوله ده شابته هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن سعد بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل الله را جمع کلمات ځمکه را جمع کول څه ته ویل کېږي راته ټوله وښوله الله ټوله ځمکه ماته وښوله نو څه بعضې حضرات دوی ټوله ځمکه ته مراد ده تاسو پوهېږئ په خبره
لیکن د حدیث نه سیاق نه به خپله ته ولګي ټوله نره مراد هغه ځمکه مراد ده چې کم ځمکې ته به د پیغمبر مبارک امت رسیږي تر قیامته پورې الله خوشحاله و چې دې ځمکې ته مثال په طور دا زمونږ پاکستان کابل دی ټول ورته وښول دا بره ازبکستان او دا مراو النهر چې دې ته به ستا امت رسیږي دی دا اوس به حدیث تر وروستو را روان دی ورپسې کوم ځای دی فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها نو څه فرأيت مشارقها ومغاربها او امت برسیږي بادشاهی د دې ته کوم یو ته ما هغې ته زویه لها منها واوتیتو کنزین دو خزانې راکړی شو احمر او ابیض سر او سپین څه مطلب خزانې ماله نه ده ما امت ته چې امت به مالدارېږي سر او سپین مالک کېږي به فإني سألت ربي لأمتي الله بسنة ګمان و چې بل ځای کې عامتن دی دا یې راغی ها وألا يسلط عليهم عدو من سواهم فیستبیح بیدتهم یستبیح څه چې ختم کی د هلمټ تدوی د اوسپنې ټوپۍ سر ولا مات کی ټول امت ختم کی دا ترېنه مراد شو شابته إن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم او بن سوا یو بل بوج فیستبیحا چې مباح وګرځي ختم کی د اوسپنې ټوپۍ بیضا چې دا سر ولا مات کی امت ختم کی ها اگر که د اطرافونه پې راجمع شي امت به نشي ختمولی ها دا د په افغانستان کې څومره اطرافونه راجمع شو 52 ملکونه رالل هر قسمه وسې یې وکړلې د دنیا مسلمانان یې شهیدان کړل لیکن مسلمان یې ختم نه کړی شي دا اوس ورپسې شه لا اگر که ها أو قال من بين أبطالها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسبي بعضهم او یو بل بهانا کوي او یو بل بقیدیان کوي شابه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرجل یو بل قلا کول وجل او یسبي بعضهم دام کولی چې یو بل نه غلامان جوړول وینځي او دې زمانہ کې یو بل قیدیان کول پیسو د پاره خلک اونې سي قیدی کې کنه دومره پیسې راکړه ته پرېدم و الا نه پرېدم اغوا کول ها باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة وبه قال حدثنا عمران بن موسى القذاب البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جهادة عن رجل عن طاووس عن ام مالك البهزية رضي الله تعالى عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربها ډېر نږدې کړه نږدې داس نږدې دوه معنی دي داسې اوصاف یې ذکر کړل چې صحابه ویرېدل چې به دا اوصاف ورو ورو زموږ په دې موجوده خلکو کې مشته دا خو را روانه او یا قرب نږدې دا چې وی چې ګورې قریب را روانه قالت او فرمایل ام مالک چې قلت یا رسول الله من خیر الناس فیها په دې فتنه کې به بهترین څوک دا کومه فتنه ده دا هغه فتنه ده چې ستا امر بالمعروف نهی عن المنکر پکې کار نشي لرلی که ته امر بالمعروف کې طالب هېڅ فایده نه ورکړي هېڅ فایده ضرر تا ته رسي ستا ښځه بچو ته رسي مصیبت دی بل یا قتال بین المسلمین دی یا بربرتوب یا بل هغه سړی فی ماشیته چې په خپلو ګډو چیلو کې دی یؤدي حقها د هغې حق زکات وغیره ورکوي وعد ربه ورجل آخذ برأس فرسه یخیف العدو دشمن یری ویخوفونه هغوی دی یری ځکه جهاد خو تر قیامته پورې دی که یا لاړ شه چې کوم ځای جهادي هلته ملګری شه او یا که دغه طاقت دې نه ځه چې ګډې چیلی والا سره وه لو صار بسيشة وفي الباب عن ام مبشر وابي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليث بن ابي سليم عن طاووس عن ام مالك البهزية رضي الله تعالى عنها وعن من النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين زیاد ابن سیمین گوش دا سیمین گوش دا د سړي نوم دی غوږو ته موږ وایو غټ غوږ وانه گوش غوږ ته وایي او سیمین سرو ته وایي غټ غوږ دا د نومو دا فارسي لفظ شابته عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنه براشي د دې فتنې نه مراد څوک دي قتال بین المسلمین او طائفه حق به د باطل نه تبعیض نه لري اثبات چې کم په حق دی خپل به اوس راشي چې دا ما تستنزف العرب استیعاب د عرب وکړي ټول عرب براګیر کی قتلها مقتولین به په اور کې به نو چې مقتول په اور کې یو قاتل په خپل اور کې شي مقتول ولې اور کې دی د قدیم حریص په قتل دا بل خوا پې را مخکې شو اللسان فیها اشد من السیف توره په دې کې سخته را
جبه په دې کې سخته ده تورې نه توره باندې به دومره خلک نه مري لکه په ژبه چې څومره مري په ژبه خلک دعوت ورکوي د یو پاټی خلک یو له دعوت ورکوي مونږ سره شامل شه مونږ په حق یو د بل ګون له بل دعوت ورکوي مونږ په حق یو چا به ته دا هغه وخت دی چې خپې وباسه ځان وباسه یا که بل دی چې ته د کافرو مقابله کې جهاد و کفر بواح مقابله کې هلته ځان رسوه او که داسې نه نو بس ځان له ګړې چیلیواله او غاړې ته ځه ورپسې شه قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول لا نعرف لزياد بن سمين انه شاعر هذا الحديث دقني ها ورواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه باب ما جاء في رفع الامانه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر قال وبه قال حدثنا ان الامانه نزلت في فرمای حضرت حذیفه صاحب السر سوي وی مونږ ته رسول الله مبارک دو حدیث ویلي قد رأيت احدهما یعنی مصداق د یو احدهما مراسه دی حدیث خود دواړه مونته دي مراسه مصداق د یو مې ولیده او د بل انتظار کو حدثنا ان الامانه نزلت امانت نازل شو فی جذر قلوب الرجال په وسط د قلوب د سړو فطرتن د هر سړی او په حکم د رجالو کې خزې دي د هر خزې په ځل کې امانت پروت بس امانت څه ته زمونږ د خلکو دا سوچ دی ولې دا نن خبرې ډېرې همې دي غوږو ته کې مونږ وایي امانت دې ته وایي چې تاله ما پیسې درکړې چې دا ځان سره کېده بیا بیا راکړي نه دې ته عربۍ کې ودیعت وایي دا امانت نه دی دا یو خاص قسم د امانت نه دی ودیعت خاص ته امانت عام دی امانت څه ته وایي ذمه دارۍ ته وایي درته خپله پښتو کې معنا وکړه څه ته ویلې کېږي ذمه داري تاله ما 1000 روپۍ درکړې دا ځان سره کېده زه چې ته په سفر ځم چې راشم رابیا کې ستا ته مې یو ذمه داري وسپارله دې ته ودیعت وایي او امانت هم شو ودیعت هم یو څه شو امانت ذمه داري ها اوس وره مولانا صاحب دویمه تاله ما کتاب درکړه چې سبق پکې وایه اعارتن بیا به یې ماله راکړي تاله ما کتاب درکړه چې دا واخله سبق وایه مدرسې دله درکړه بیا به راکړي دا خو ودیعت نه دی ودیعت نه خو ته فایده نشي اخیستی او دې نه به ته فایده اخلې دا امانت دی ولې ستا یو ذمه داري ده چې د دې کتاب خیال به ساتې دا به ما ته بیا واپس کړې چې څنګه مې درکړه ها دکاندار له لاړې او ته دې سودا اخلې چې دا 1000 روپۍ واخله او چینی په څو ګوړه په څو ده په دې سوچه ګوړه به راکړې سوچه پی به راکړې 1000 روپۍ واخله او سوچه شات به راکړې 1000 وانه او سوچه پاکه مساله به راکړې پاکې روجې الی غیر ذالکه دا امانت د ذمه داري ده چې دې بدله د 1000 روپو صفا شی درکړی او که ده کم درکړه یې دله د 1 نمبر په ځای 2 نمبر شی درکړه 2 نمبر پیژنې لکه دته د جاپان غواړم دې د چین راکړي او یې ګډ والا شی در ګډون والا درکړه پکې نو دا د خیانت وکړه په ذمه دارۍ کې په امانت کې چې په ده کومه ذمه داري راځي هغې خیانت عام کدا بادشاہ امین د قوم دی څه معنا په هغه ذمه داري ده چې ټول قوم له به خیر ورکوي او بد به نه کوي نو که بادشاہ ټول قوم په صحیح طریقه علی منهاج نبوت خیال وساته و دې امین دی او که داسې خیال نه ساتي د قوم پیسې خوري قوم سره ظلمونه کوي د خپلې پاټۍ خلکو له فایده ورکوي د بله هغې له نه ورکوي خاین دی ذمه داري پوره نه کړه چې په ده کومه د خدای د طرف نه ذمه داري قاضي امین دی ته دې به صحیح فیصله د قرآن و سنت کوي که ده په رشوت او سفارش فیصله وکړه دا هغه ذمه داري او امانت پوره نه کړه پوه شوې که نه ورپسې ځه ورپسې لاړ شه او د مدرسې محتمم هم امین دی هغه سره هم امانت دی ابه څه کوي ابه کوشش کوي چې د قوم چنده په صحیح ځای ولګوي ابه کوشش کوي چې ښه مدرسین وساتي ابه کوشش کوي چې طالبانو ښه خیال وساتي او که داسې ونه کړله نو دا خاین شو امین نه دی مدرس هم امین دی زه هم امین ما باندې مې یو ذمه داري ده زه به په ټیم پوره راځم
او پټیم به پوره ده. زه به خپل د بساط مطابق بحث کوم او داس وخت به نه ضایع کوم ستاسو. منډې به نه وم چې ځان خلاص کړم، چوټۍ به نه کوم بې ځایه، خو ناوخته راتل وختي تل دا به نه کوم. که مې وکړه دا خیانت شو په هغه ذمهدارۍ کې چې په ما د محتمم د طرف نه او د قوم د طرف نه او د خدای د طرف نه. په پلار او مور هم ذمهداري ده چې د بچو اصلاح به کوې. که دا اصلاح ونه کړله دا خیانتګر شي. تاسو باندې خو لوی امانت دی، لوی ذمهدارۍ ده. په تاسو د محتمم د طرف نه هم ذمهداري ده. تا محتمم له چنده چې ورکوي دی له خو نه ورکوي چې د امامانو کارخانه ده. زموږ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت الله علیه فرمایل صدر المدرسین وی دا اکوړي مخکې په دې لاره تېرېدم، وی یو ښځه او ماشوم بچی و ورسره. او ماشوم دې ښځې ته وایي مورې دا څه دي؟ دارالعلوم حقانیې ته یې ګوته ونیوه، طالبان درنه پورته کېږي. وی بچې دا د امامانو د جوړېدو کارخانه ده. نو چنده خو محتمم له څوک دی نه ورکوي چې امامان پکې جوړ شي، یا اخونان او ساتخواره پکې جوړ شي، او یا ختمونو والا او ټول ورځ په کوڅو کې خیراتونو ختمونو پسې ګرځېدو والا جوړ شي. هغې خو دې له ورکوي چې حافظان او عالمان او مفتیان جوړ شي، او تا ته پته ده چې دې له چنده ورکوي. نو یو ذمهداري خو ستا په سر د چا ده؟ د قوم د چنده چې ورکوي. بل د محتمم ده، هغه غریب لګیا دی. بل د استاز ده چې هغه ځان ستړی کو او تا غوړ منګې، تا ابن مخاذ او ابن لبونې غوړ منګې استزده نه کړه. او بله ذمهداري ستا د مور او د پلار ده. ګوره ته خو مور او پلار له 600-700 روپۍ هر ورځ ګټلی شي، او هغوی درته وي نه بچې علم وکړه. قسم په خدای، قسم درته خورم، ترمذي مې مخکې پرته ده. داسې طالبان هم شته چې د هغې میندې په پردو کورونو کې جارو وي، او په پردو کورونو کې لوښي وینځي، او په پردو کورونو کې جامې وینځي، او بچې علم ته یې بچې زه به دا خدمت وکړم خو ته مهرباني وکړه علم وکړه. داسې پلاران شته چې هغوی دیاړي کوي، چولې خرڅوي، ګونګړي په بازار کې خرڅوي، په پردو اجرو کې غریبانان منګي ډکوي، او وایي زه بچې ته علم وکړه، زه به دا خدمت وکړم چې تا نه خدای عالم جوړ. دا مې ته قسمیه وایي چې داسې ما ته پته نشته. نو که ته ځان عالم کو، محنت دې وکړو، او تا ښه پوره مطالعه وکړه او تکرار دې وکړه، استاد لرې توجه ورکړه، نو ته امین یې. او که تا ټول فیسبوکونه وکړل، نیټونه دې وکړل، استاد درته لرې توجه ورنه کړه او تکرار او مطالعه نه کې او علم دې حاصل نه کړه، نو چندې والا سره خیانت شو، محتمم سره خیانت شو، استاد سره خیانت شو، مور و پلار سره خیانت شو. ټریفک سپی باندې امین دی، ذمهداري ده. ګوره څومره مې مثالونه درکړل. په هغه دا ذمهداري ده چې دا پولیس دا ټریفک به په صحیح طریقه قابو کوي چې روډ بلاک نشي. اوس که هغه ټرک پسې منډه وهي او ورپورې ونښلي او ډرایور د مړی نه راونیسي چې راکوشه راوباسه پیسې، او دلته روډ بلاکي، د ذمهداري پوره نه کړه. که هغه موبایل راویست په هغې خبرې کې ذمهدارۍ کې خیانت شو. افسر هم باندې ذمهداري ده چې ته به رشوت نه هلې صحیح کار به کوې. په بابو هم ذمهداري ده، په چوکیدار هم ذمهداري ده چې ته به د دې شي خیال ساتې، وی نه که خیانت. نو امانت عام دی کاکا جی، ودیعت خاص دی. ګوره د امانت څه معنا مې وکړه، وایه څه ذمهداري چې په چا ذمهداري ده، که د مور پلار د طرف نه ده، که د استاد نه ده، او که د عوامو نه ده، او که د خدای نه ده، او ما یا پیسې درکوي یا حکومت تنخواه درکوي چې دا ستا ذمهداري ده، کې به هغه نه پوره کوي، بې ځایه چوټیانې وغیره، دا خاین دی. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. الله فرمایي موږ په اسمانونو یو ذمهداري ورغورځوله. اوس پته نشته چې هغه کومه ذمهداري ده، الله ته پته ده. خو یاد ساته مولانا که ته وایې اسمان به څه ذمهداري به وي، خیر نو داسې ورته تپوس کوم. زه چې یو سړي ته وایم چې لاړ شه پېښور ته ماله دا شی راوړه،
نو زه به هغه له د تلو بندوبست کوم که به نه کوم. دې دیوال ته ویلی شم چې لاړ شه پېښور نه ماله د 100 روپو نسوار راوړه، وایه که نه ویلی شم نه. دا به چا ته وایم چې چا کې صلاحیت وي او زه به وله هغه صلاحیت پیدا کوم، کرۍ به ورکوم. یا که خپل ګاډي وي نو په هغې به دا ذمهداري پوره کوي. نو چې اسمان باندې الله ذمهداري ورغورځوله، پته نشته چې هغه څه ذمهداري ده، نو الله به صلاحیت ورکوي. ځمکه باندې ذمهداري ورغورځوله، نو چې ور ویې غورځوله که ته وایې ځمکه به څنګه ځمکې ذمهداري اوس هم شته که نه چې فصل را زرغونه او تا بلا اوبې پکې ځان کې ضم کړي تالی درکوي او بلا معدنیات دي پکې، خو دا نه یادم دا ذمهداري نه ده، هغه پته نشته څه ذمهداري ده. زه به ووایم درته چې څه ده، معال یې درته وایم. په غرونو هم ذمهداري ور واچوله چې ته به دا کار کوې. اوس څه معنا؟ ځمکې اسمان ته او غرونو ته الله ذمهداري ور واچوله، کومه ذمهداري پته نشته، خو دونه ورته ور واچوله که دا ذمهداري پوره کړه نو جنت ته به ځې، جنتونه به درکوم، او که دا ذمهداري پوره نه کړه نو بیا به دله سزا درکوم. فابین ان یحملنها، هغې وې مونږ دا کار نه کوو، یا الله ستا ذمهداري به څوک پوره کوي؟ غرق بشو، تباه بشو. واشفقن منها، ویریدل چې دا به پوره نه کوو. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، انسان ته وې تاله ذمهداري در کوم، الست بربکم بلا ولنا. دا ذمهداري الله په انسان باندې ور واچوله، یا قالن یا حالن، یا قالن یا څه حالن. انسان باقاعده وی عالم الارواح چې الله را واچوه زرا ذمهداري قبل وما انه كان ظلوما جهولا. ظلوما سمانا اوس هغه ذمهداري خپل ځای ته نه رسوي، په خپل ځای کې وضع د شي فی غیر موضعه نه کوي، او جهولا ډېر جاهل دی. جاهل اخوال ته به دې ویلو چې زه نشم پوره کولی، نو چې هلته الله سره واده وکړو چې ولې نه پوره کوې؟ امانت دا امانت عالم الارواح کې مونږ ټولو قبوله کړې. او که ته وایې ما ته د عالم الارواح څه پته لګي، نو ما ته پیغمبر په ژبه ویلی شوي دي او پیغمبر رښتیا وایي. نو چې هر کله ما ته او ما ته قرآن ویلی دی وحملها الانسان، ما ته قرآن ویلی وحملها او په حکم د انس کې جنم دی، هغه مونږ قبوله کړې ده، اوس یې ولې نه پوره کوو؟ اوس دا ښکلې دې حدیث کې مې ښکلې تحقیق درته وکړو. ان الامانة نزلت، دا ذمهداري نازله ده فی جذر قلوب الرجال، په وسط د قلوبو د رجالو کې. ګوره قلوب یې مونه وې جذر یې وې، د زړه منځ کې پرته ده، فطري هر سړي کې امانت پروت دی. اسنګه وایم زه دا خوښوم چې زما مال د بل سړي او خیانت دې پکې وکړي، وایه نو که ماله چا مال راکړه نو زه ولې خیانت وکړم؟ زه دا خوښوم که زه له چا نه شی اخلم چې 1 نمبر راکړي او 2 رانه کړي، نو چې تاله څوک پیسې درکړي ته ولې 2 نمبر ورکړې؟ زه دا خوښوم چې ماله یې څوک ګاډي والا شی راکړي نه، نو زه بل له ګاډي والا ولې ورکوم؟ زه دا خوښوم چې که چېرته بالفرض زه یو بل سړی قاضي شو او ماله د انصاف فیصله نه کوي، زه نه خوښوم، نو چې ته قاضي شو بل له د انصاف فیصله ولې نه کوې؟ زه دا خوښوم چې یو بل افسر ماله کار نه کوي، رشوت غواړي، خیانت کوي، نه خوښوم، نو که زه افسر مقرر شم زه ولې دا خیانت کوم؟ نه پوه شي په خبر عامه شو. نو دا نازل شو فطرتاً هر سړي په زړه کې که سوچ وکړو نو امانت پکې پروت دی. هر سړی وایي چې بل ما سره خیانت کې ذمهداري نه پوره کوي زه خفه کېږم، نو بیا تم یو فرد ته ولې داسې کوې بل سره؟ ثم علموا بیا زده کړه د قرآن، قرآن حکیم نزل القرآن فعلموا من القرآن. قرآن مو چې ګوره امانت پوره کا، بعض نصوصو کې دلالت النص نه معلومیږي، بعض نصوصو کې اشارت النص نه معلومیږي، او په بعض نصوصو کې عبارت النص نه معلومیږي. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، دینه معلومیږي. وعلموا من السنة سنة نمزك لا دين لمن لا امانة له. دا پیغمبر منتوخه یعنی دا ذمہداری پورا کول دا فطری تقاضا کوي، څنګه یې لګوایا فطری، او بیا د قرآن و سنت ته دې زده کړه چې پورا کا. ثم حدثنا عن رفع الامانة
فقال ينام الرجل ادبشي او سړی په خوب سره فتقبض الامانه من قلبه هغه فطري امانت په دزړه نه پورته شي الکه څه شي الکه دزړه نه بس شي پورته بشي سار چې په د شپې نو د کې د نو ټیک ټاکو او چې سار پاسې د نوکرانو ته ورواچو پکې لګه چلکا په دې چایو کې په دې مساله کې ورواچو ولک فلان کې شي دا تل دا وزن نه کم کوا دا هغه فطری شي د سوچ نشته کما سره سوک دا کار کوي د خپکه غم کنه ما نه پدې سوک پیسې وਹੀ خپکه غم کنه بل نه ولې وهم فیذل اثرها نو وګرځي سر د امانت پدې ځل کې مثال وخت دی او داغ پشان پټه غوندې داغ پکې وي سپټي سي لغوندې داغي باقي ټول خائن وي دکاندار خائن محتمم خائن مدرس خائن طالب خائن یوازې دا نه چې دا مالدار خله بادشاہ خائن قاضي خائن افسر خائن څوکیدار خائن ټول خپل ذمہ داری نه پوره کوي ثم ينام النوم فتقبض الامانه فيذل اثرها مثل اثر المجل وقت خلا یو داغ پکې پروت لغوندې اوس اپشان اثر د مجل پیژنې پړسېدل غوخه لکه یو حضور پاک په چل خي یو کاني واغشتو او په باندې داسې و ته چې په کاني وې دارو پړسېږي کنه نو تا ته سور بلاس ښکاري او دنه پکې ګندي نو وخت خو یو داغ د امانت عام لاړ څه مطلب تا ته بسړي امین ښکاري دنه بسی پکې لکه ګن وای تا ته بسړي ښکاري چې د خو پندلېشتي ګیره ده او مال ډېر بهترین شعرا کې میانس کې باغه د ارامي بچي پالفلا محرامي بوي بڑے بے معالی ایک رانجم گران په پینزل 100 روپے توله شو رانجه میں شروع پټکې موالی بڑے موالی سپین جامیم دی ګیره له د کوپرې تیل ورکړی دی چې چمک وای او زه ولولم زورتم بابا جی دمالی دی لیدی میری بابا جی نے موان پسو خرڅه چرګانو چوک کې بخپلا وی پدې ما ویریټ ستا د خوخه شه د ما د خوخه بالکل تا چې سو وی ټیک د خدا چې کم د سر خدي دامه مال راکې با ما ته وی مولوی صاحب چې ریټ زما د خوخه وی شه ستا د خوخه مې کرا کرا یو کیلو یا نیم کیلو سونه چې لاندې نه تل وراله مکړه ادونه رنډه را لپاره راوچته صبر وکړه بابا جی وصبر صبر وکړه مال را برابر راکا وی دا لاندې به پچا خرڅوم مې په مورې خرڅه چا خرڅه په مور خرڅه تا ته کومه خبره وکړه ته عیب جې نه اخلا ته په دې څه کوم دی له ضرورت کې وبم دی نو دي ته خو نیم واله تله کې خو دې بل دی واله بس خالان کې د کونډو پورې بڑے والے رانجه دلته لارې جوړې کړې او ګیره ښه زبردست داسې چمکې تیز دی چې د بادام او د کوپرې تیل یې پرې مګلي او خشته پټکې هم والي دا د دین په خیال نه د دوکې په خیال چې د دې هیئت ته مې خلک وګوري او او چې سړی خو نیک دی نو دوکه به شي سودا به مانه وکړي زه به یې په چاړه لارم دا مثال په دې پېښور بازار کې مولانا صاحب یو سړی اوس نشته ډېره موده شوه نشته یو ثقه شکل خدای ورکړ ښکلې پټکې به یې والي او د بعض انسان وجاهت وي دا د مخ ته چې ته ورته وګورې د مخ نه به یې داسې تا ته دغه معلومیږي چې دا سړی ښه سړی دی داسې ښه بهترین شکل ښکلې ټوپۍ خشته جامې د ترخدو خشته واسکټ ډېر ښکلی شکل او هغه له خدای چل داسې ورکړو چې په لاره به تتلې او تا به وکتل داسې مسکې به شو السلام علیکم مسکې به شو راځئ جي ګاک ته نه شوتلی ګاک ته نه شوتلی هر چا سره مسکې به شو اشاره به یې درکړه راځئ جي هله پیاله چای وړه هله شابه چې قهوه راوړه په قهوه به یې ښه دم کړی ما یو ځل یو جنازه کې مې ولیده نو ما ویل که دا سړی جوړ ډېر مالدار دی ځکه چې په قصه خانه بازار کې مې یو دکان کې ولیده بلکې مې ولید دی ما سره ور پنځو دکانونو کې ولید ما ته ویل نه 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 دا خو ډېر غریب سړی دی
نو مې دا خو په مختلفو دکانونو کې وي دا دکانداران دې په ګدۍ کښېني دې دپاره چې ګاهک راولي ګاهک والا د دا شکل پټکې ګیره دا او دا خنده او دا مسکا دا جذب کوي علم راګیر جذب ګاهک ځان ته راکوي او فورا وایي کاوه پخه کا بس کاوه پخه کا اوله کاوه راوړي په چې په هر څوک یې ووه دا شته دا ما په خپل لیدلی او نن سبا د ټوکړو په دکانونو کې او د کاسمیټک دا چې د ښځو سامان وي په دې دکانونو کې خشته خشته لکان کېنولې وي وي دا مې خورایي دي دا مې رواره دي حالانکې په اجنبي وي دې دپاره چې جذب راولي ښځې وله راځي که زه حیران په دې چې دا خلک الله نه ولې نه یېرېږي دومره غټه ګناهونه د پیسو دپاره ولې کوي دولت د حصول دپاره الله ولې خفه کوي دومره ظلم ولې دا خلک کوي نو ورپسې شو سور که اثر الجمل په شان د اثر دا چا هغه غوښه هغه سرمن چې پړسېدلې وي که جمرة لکه یو سکروټ که دحرجته چې ته واقع کې پخپا نو فنفتت په دې پړسېږي په تراه منتبرن ته غټه محسوسوي ولیس فیه شیء دننه پکې شی نه وي بلکې ګندي ثم اخذ پیغمبر مبارک یو کاڼی واغی فدحرجه واقع که هغه په خپله خپه صحابو ته چلخو یا لکه پوهېږئ دا به پورته شي دننه پکې ګند پروت دي تا ته به غټ ښکاري چې دا خو ډېر سرب دی تا ته به ښکاري چې دا خو ډېر سم سړی دی او ښه سړی دی میانځ کې به هغه په الف لام حرامي وي الحرامي فیصبح الناس سبا کې به دا چې خلک یتبایعون تجارتونه به کوي لا یکاد احد یؤدي الامانة خپله امانت ذمهداري نه پوره کوي حتی یقال فبنو فلان کې یو سړی امین دی ډېر زیات ذمهدار دی پلان کې دی کې هغه د سره ډېره ښه چی ده هغه سره ډېره ښه مساله ده وحتی یقال للرجل یو سړي ته به دا ویلي کي ما اجلده څه پهلوان دی ما اجلده څه پهلوان دی فعل تعجب دی ما اظرفه څه خوشطبه دی ما اجلده څه پهلوان یعنی وجود یې ډېر اعلی ما اظرفه څه خوش اخلاقه دی اخلاق یې ښه دي ما اعقله فعل تعجب دی څه عقلمند دی عقل یې ښه دی خلک بیا د عقل د وجود او د اخوي صفتونه کوي د اخلاقو حالانکه و حالیه د ما فی قلبی مثقال حبة من خردل من ایمان یا به ایمان نی منافق وی یا د ایمان نه مراد خیر قال راوی ولقد اتى علی زمان فما داسته زمانه د خلفای راشدین تیر شوی دا حذیفه وی وما ابالی پروا مې نه لرم چې چا سره بیا شراو کم پدې کې ایس پروا مې نشتا ولې ځکه هر سړی امینو لکه پوهېږئ هر سړی سوال کا امینو هر سړی امینو د بادشاه لاس پې پروت و طایفه د عاملین بالمعروف وه پروا نشته او که ته وایې چې لکه څنګه هر سړی امینو دې کې خو منافقین هم شته دکانداران دې کې خو یهودیان هم شته عیسایان هم شته تجارت خو هغوی سره هم دی ویله ان کانه که دا سړی چې زه ورسره تجارت کوم مسلمانو لیردنه رد کوي هو د ما د حق لره په ما دین ده او کدی یهودی عیسائی لا يردنه علیه عیسائی قاضی لبتم چې د دوکا وکړه هغه به خپل شی رد کاو فاما اليوم حذیفه ابن الیمان وی ماشاء الله دا د مرګ نه مخکې وی هر چې نن اوس دا وخت دی نو فما كنت ابایع منکم الا فلانا و فلانا صرف فلان او فلان سره تجارت کوم بل چا سره نه کوما نو چې د هغه زمانې خلکو متعلق دی وی نو اوس بسې هغه زمانه پاکه وه نو نرې داغم پسپینه جامه نرې داغم بدې ښکاري پوهېږئ وایه که نه یا که ته وایي چې دا خو مذمت شو د خپل خیر القرون نو هغه زمانه سپینه جامه و پاکه و نرې داغم پې بدي لګېده اوس خړه جامه ده اوس پې نرې باد بدي نه ښکاري تر څو چې پې ښه ښکاری د غلو دنې ورغورځولې مخکې ده بس یې کوه دا بله وړه وه